السلام علیکم ملګرو، راشئ دا نوې شرم وګورئ. دا یو د پی ټی آی والا خوشحاله دی، و عمران خان د ټرمپ سره د نږدې نه تصویران ویستلی دي او دا بلاول پکې خوشحاله دی، وایي ما د ټرمپ سره د لرې نه تصویران ویستلی دي. نو دې ته وایي غلامي، او اصل غلامان دا دي چې په دې باندې خوشحالیږي چې یو ورسره نږدې تصویر ویستلی او بل ورسره د لرې نه تصویر ویستلی دی. نو یو بل ته لګیا دی دا پیغورونه ورکوي چې زه ښه غلام یم او که ته ښه غلام یې. نو ملګرو، ټرمپ چې کوم دی هغه په مسلمانانو باندې چړای شروع کړې ده. په کار خو دا وه چې دوی د ټرمپ په خلاف باندې خپل بیانونه ورکړي وي، مذمتونه یې کړي وي، خو افسوس دوی لګیا دي په دې باندې جنګ دی چې زه ښه غلام یم او که ته ښه غلام یې. نو دا د شرم مقام دی، د افسوس مقام دی د دې لیډرانو دپاره چې ځان ته د مسلمانانو لیډران وایي. بل طرف ته شهباز شریف ته مولانا فضل الرحمان صاحب په دو ټوک الفاظو کې جواب ورکړی دی. مولانا فضل الرحمان صاحب ورته ویلي دي وایي کومې وعدې چې را سره تا مخکې کړي وي نو برای مهرباني ته اول هغه وعدې پوره کا، په باقي مسایلو باندې به وروسته خبرې کوو. مولانا فضل الرحمان صاحب ورته دا هم ویلي دي چې زما او ستا ډېر ښه تعلقات دي، برای مهرباني دا تعلقات مه خرابوه او بستره دی ګول کوه، کډه دی نغاړه، نه دا موجوده حکومت منمه او نه دا موجوده سیستم منمه. مولانا فضل الرحمان صاحب ورته بیا هغه مطالبه مخې ته کېښوده کومه یې چې 13 ورځو کې په پریس کانفرنس کې کړې وه. مولانا فضل الرحمان صاحب د هغه سیاستدان دی چې د ده سره چې کوم پاور دی نو دا د ده خپل ذاتي پاور دی، د ده سره د هیڅ چا لاس نشته. باقي چې څومره سیاسي پارټیانې دي نو د دوی سره خپل ذاتي پاور نشته، ځکه که د دوی سره ذاتي پاور وی نو نن به دوی 26 منټ دپاره درنه ورکړې وی، خو کوم وخت کې چې د دوی سره د چا لاس و د چا پاور نو 126 دینې درنه ورکړې وه. نن چې ورسره هغه پاور نشته نو 26 منټ هم دوی درنه نشي ورکولی، ځکه د مولانا فضل الرحمان صاحب نه تاویږي را تاویږي. ځکه مولانا فضل الرحمان صاحب خپل سیاسي پاور لري او خپل ذاتي پاور لري، او چې کله هغه وغواړي دا پاور استعمالولی شي. داسې څوک نشته چې مولانا فضل الرحمان صاحب کنټرول کړي. او دا د مولانا فضل الرحمان صاحب د 40 کالو هغه محنت دی، هغه دیانتدار محنت دی چې په ښه په دیانت باندې کړی دی، د هغې په ذریعه باندې مولانا صاحب دا پاور حاصل کړی دی. 40 سالې په دې سیاست کې وشو، د پاکستان په سیاست کې چې عوام دې سیاست ته په دې نظر ګوري چې دا یو کاروبار دی، یو بزنس دی، او په دې کې 80% څه شک هم نشته چې دا کاروبار او بزنس خلکو ګرځولی دی. مولانا فضل الرحمان صاحب په دې سیاست کې تر اوسه پورې د هغه په لمن باندې داغ نشته، په هغه باندې هیڅ قسمه په یو عدالت کې هم د هغه خلاف کیس خو څه کې چې یو انچ یو 2 ګوتې پرچم د هغه خلاف نشته. نو د دې باوجود که د مولانا فضل الرحمان صاحب څوک خلاف کوي او مولانا فضل الرحمان صاحب سره نه ودرېږي نو دا به د مور او پلار زاري، بل هیڅ نشته ملګرو.